تاسو ټول ته زه درخواست کوم چې په دې معامله کې ښه په تحمل باندې ښه په تسلۍ باندې دا د جذباتو خبرې نه دي د جذباتو خبرې چې کله راغلې دا اوس به بیا موږ اطلاع وکړو او د ټول شهیدو خلک د امانکوټو د فیض آبادو د شاهین آبادو د اخون بابا د چیل شګۍ د کوستانګټو د میاګانو چم د بالګرامو د خونه چمو د افسر آبادو د کالونۍ او برکلي اخبار دي ټولو ته زه دا درخواست کوم چې کله هم موږ په سپیکر کې اعلان وکړو زموږ سره یا چا تعاون نه کوو تر اوسه پورې تعاون روان دی ښه کامیابي روانه ده تاسو هېڅ فکر مه کوئ الله تعالی دې موږ له په دې کار خیر کې د خپل الله د رضا لپاره د خدای پاک موږ په دې کې کامیاب کړي په دې باندې مختلفو وختونو کې سیاستونه وشو او ټیک د هغو په خپل ځای باندې کړي دي چې چا پکې خیر کړی دی چا پکې ټیک کار کړی دی الله دې ول اجر ورکړي چې چا په دې کې د قوم په سینه خپه ښودې ده الله تعالی دې په خپل کور باندې تباه او برباد کړي خالی لاسونه راغلي او مطلب حکومت چې کوم دی عدالت فیصله کړې ده چې لاټ شاه مطلب دا سیول ولا قرآن کوي او دغه سلسله کې راغلي ټول کسان او قبرونه د دې کې سخت قسم قبرونه دي او کدا ورشل مطلب دا جمعتون ورشي بیا ور دې نه زیات دا خو نمائندګان راغلي قوم په دې راوته کبیا قوم وروته مطلب خو شیلاب دې کنټرول کیږي نو دا دومره د موږ په دې ته او په رحمت طریقې چې کوم د خلک راغلي او مطلب دا موږ حکومت ته مطالبه کوو چې زر تر زر چې کوم دی نه په دې کې ذاتي طور دلچسپي والي او دا کم کسان چې راغلي دا ریکروټمنټ یې کړی دی مبارک قبضې کړي دي هغو خو واقعي اغستې او شریکاري هغو نه دې پیسې ورکړي خو مخبر دی موږ ته په زوړ حالات کې دا خالي کړي بس دا د بادشاه صاحب وخت چې کوم دی کلي نو او شته مو خو هغه اتارټیو هغه حکمرانو هغه مطلب چې اډر وکړو دا اډر نو مطلب دا دی چې په دې کې کسان شته او هغه مطلب قصونه خوري وي او بګر جوړ شي او مطلب دا په زوړ حالات کې نظام الله حواله دې مشر خبره وکړه دا بالکل یو حقیقت خبره ده دلته چې د کم کسان راغلي دي او دا ځګونه اغستې دا موږ ګورونه دي چې زموږ دشمنان نه دي که فرض کړه دا ځګونه د دې نو پکار دا چې حکومت د دې سره کینی او د دې خلکو له دې هغه موایزه ورکړي او په خطر طریقه باندې دې د دې ځګینه هم په خوشاله لاړ شي ځکه د دې سره موږ خفګان نه غواړو موږ د چا زړه موږ چې راغلي دا یو نیک کار دی نو په دې نیک کار کې موږ دا نه غواړو چې د چا زړه خفه شي موږ هر سړي ته دا درخواست کوو په فرض کړه د دې پکار چې ډبلې پیسې ولورته خو په خوشحالي باندې دي دوستت کې د هر چا ځګونه چې پدې کې دي زموږ د خپل حکومت نم دا مطالبه ده چې ضرورت دی نه د قوم دا قوم مډوړوي دا قوم براوزي ځکه چې دا خو د نور د قبرستان ځګونه نشته خامخا براوزي دا سیلاب ځکه چې جمعات په جمعات باندې دا خبره شروع ده ان شاء الله تعالی دا څه د پټي خبره نه ده چې دا پټي خبره ده نو چې سبا د دې نه خونځريزي جوړيږي او د دې نور فساد جوړيږي نو پکار دا کم رونه چې زموږ په دې کې قابل شوي دي پکار چې حکومت داغو سره کینی او په خطر طریقه باندې داغو په خوشاله باندې داغو په خوشاله داغو په مرزي باندې د دې سره دا خبره ختم کی ټولم دغه یو خبره ده چې دې کینی داغو سره او خپ خوشاله دي داغو چې صحه کیږي په د غلطۍ د وجه پکار چې دا باچا صاحب دی ویلې بیا کوپور راغلی او هغه په هغه وخت موږ دا خبره کړې چې یاره دا د مخبري دغه دا موږ د خطري چیز د مخبري په دروته پورې دا خلک نو راښکاره شوی بیا د په دې کې دا ډیګریدار راښکاره شو چې دا د موږ یا د شاتګانو سره جوړه شوې او یا په بل هر طریقه باندې چې دا د ځمکه چې دی هغه ځان ته اړولې ده چې اوس زموږ مطالبه ده چې د دې سیدو د مخبري قبضه چې وه د دې خلکو سره وه نو نه دی زموږ سره د قبضهدار وغه دغه وکړو دی زموږ په یو زور باندې راغله په ټوپک په زور راغله دا خلک زموږ سره دي کولی چې موږ به لکه دغه پروا کې زموږ د چا نشته که زموږ د پارټۍ ده که دا د پارټۍ دی زموږ د پارټۍ د پی ټي آی وال دا موقف دی چې باید دا مخبره موږ د دغونه دا مطالبه ده چې دا مخبره ده کسونه ارسونه چې دا لکه د پاتې شوی دی د 296 کنن علاوه کوي دې کې مخکې سید کریم حاجي صاحب او مینې حاجي صاحب او دا خلک دې دا کلاله د موږ مشران مړو هغه ته دا ویلي دي چې باید هغه درنګونو نه واله د قبل په شهید چې دا په پارلمان سره چې دا د مخبري حصہ ده نو څنګه دا خلک پکې راځي او د دې درنګونو سره زمونږ هم دغه درنګونو ول دغه دي هم آبادی کوي د دې درنګونو سره هم دا خبره و چې تر به درنګ کوي نو چې ځمکه پاتې کېږي لیکلي دي
دا ځمکه چې پاتې کېږي دا به مقبره وي د مقبرې دو سره دا خبره کړې وه چې تاسو نه موږ نور رایلیټي نه الو خو چې دا سیده څوک مړی کېږي تاسو به قبر له ګټې هسې ورکوئ اوس هغه ګټې به 1500 په 1200 په 1400 په دې باندې وخرڅېږي خو زموږ اوس دا کوم اوس دا ملګري راغونډ شوي دا پیسې دي دا زموږ دا مشران چې راغونډ شوي دي دا تنظیم چې جوړ شوی دی دا تنظیم صرف د دې دپاره باید جوړ شو دا خبرې محسوس کړ چې یار اوس دا کومه مقبره چې دا کوم چې ډګریدار راغلي دي موږ سوال کوو دوی ته چې دوی دا آبادیان دغه کې کوم حصاري کې او خرید فروخت به دې کې نه کې به دې کې 145 ولګي او دغه چې کوم دی سیکشن پورټ موږ د حکومت د پلیاکیم نه د ایم ان ای صاحب نه او د محمود خان نه وزیر اعلی محمود خان نه په زور دا مطالبه سیاسي کسان دي یا سابقه کوستران دي هغه ته اپیل کوم دای کې ټول ناول خالد محمود دی هغه ته اپیل کوم چې د الله د رضا لپاره تا ډېر منډه ترړې والي دي د دې مقبرې لپاره وسم زم سره یو ځای شاسن چې برکت راغی ان شاء الله د صبر دا ټول کوستران چې کوم دی او کوم د مقبرې د اړه کسان چې منډه ترړې والي چې موږ د مشران ویلي دي ټول عمر موږ هغه ته اپیل کوو چې د پاره د خدای دې تنظیم تراشي زمونږ د مشري تاسو واده خو دې تنظیم تراشي د دې مقبرې دا یو ځای شو او د دې مقبرې دا مسله موږ په جمع حل کوو